زما د ویورز کتونکو ناظرینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ نن ټاپنګ دی د جمعې متعلقو. الله رب العالمین د جمعې دا ورځو دا په ټولو ورځو کې سرداره پیدا کړې ده. ما چې د دې متعلقو معلومات تاسو مخې ته لږ شیر کړم او تاسو په دې باندې عمل وکړئ. الله رب العالمین په دې آیت کې دا خبره ذکر کړله چې کسانو چې ایمان راوړی دی کله چې د جمعې دپاره اعلان وکړی شي نو تاسو بیا څه کوئ؟ تاسو د الله رب العالمین ذکر طرف ته منډه کوئ. مطلب دا چې مانځه طرف ته منډه کوئ او د مونځ کوشش کوئ، مونځ مه پرېږدئ. او تاسو اخیستل خرڅول یا وغیره نور داسې کاروبار کوئ نو تاسو هغه څه کوئ، هغه پرېږدئ. ځکه چې حدیث کې راځي جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا ورځ هغه ورځ ده چې په دې باندې آدم علیه السلام پیدا کړی شوی دی او په دې باندې آدم علیه السلام قطر راکوز شوی دی دنیا ته او په دې باندې آدم علیه السلام څه کېږي؟ په دې باندې به وفات کېږي د جمعې په ورځ باندې. او بل دا ده چې د جمعې د ورځې مطلب دا ده چې د جمعې په ورځ باندې په دې باندې قیامت هم څه کېږي؟ قایمېږي. او په دې جمعې په ورځ باندې یو ساعت دی چې په هغې ساعت کې څوک د الله رب العالمین د دعاګانې وغواړي نو الله رب العالمین دعاګانې څه کوي؟ هغه قبلوي. او دغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې چې هر یوه فرشته دا یریږي د دې نه چې یاره په کومه جمعه باندې به قیامت راځي. هر یوه فرشته د دې نه څه کېږي؟ په څه کې ده؟ په یاره کې ده. نو دا یو بختوره او یو مهمه ورځ ده چې پکار چې په دې باندې داسې درود شریف د هغې اهتمام وکړی شي. ځکه چې جناب محمد صلی الله علیه وسلم په ورځ د قیامت باندې به د هغه سپاره زموږ دپاره رانصیب کېږي چې کله موږ درود شریف په عامو ورځو کې هم لوستل پکار دی او په دې ورځ باندې د جمعې په ورځ باندې هم څه دي؟ لوستل پکار دي. نو پکار چې د دې اهتمام وکړی شي. د درود شریف متعلق الله رب العالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا په ما باندې یو پیر درود راولېږو یو پیر درود ولوستلو نو الله تعالی د دې په عوض کې په دې انسان باندې لس رحمته څه کوي؟ دا رالیږي. نو پکار چې د دغه رحمتونو موږ ځان څه کړو؟ مستحق جوړ کړو او الله رب العالمین دغه رحمتونو په موږ باندې څه کوي؟ دا راوراوي. نو دا د جمعې متعلقو معلوماتو چې موږ د درود شریفو د دې زیات ورد وکړو او په دې باندې الله رب العالمین ګناهونه معاف کوي. د یوې جمعې نه واړه تر بلې جمعې باندې الله رب العالمین د انسان ګناهونه معاف کوي. مطلب دا چې تاسو څومره صغایر ګناهونه کړي غټ ګناهونه بلکې واړه ګناهونه نو الله تعالی دغه ګناهونه څه کوي؟ دا معاف کوي. پکار چې د دې جمعې د ورځې اهتمام